الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ډیرو عزت مندو محترمو مسلمانانو ورونو مسلمانانو خويندو، زه ان شاء الله العزیز تاسو ته د خوږ نبی محمد عربي صلی الله علیه و آله وسلم دراوړل شوی دین په باره کې سو ضروری خبري عرض کوم. زمنګ خوږ نبی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم چې دنیا ته کم د امن او امان دعوت ورکړی دی، دنیا ته کم د خوشحالی پیغام ورکړی دی، دنیا کې هغه کم امن او امان قائم کړی وو، او په کومه طریقه باندې هغه دین غالب کړی وو، اسلام غالب کړی وو، هغه طریقو په باره کې تاسو ته یو څو خبرې عرض کوم. محترم ورونو، منږ ته خوږ نبی صلی الله علیه وسلم د ټولو نه مخکې د کامل ایمان دعوت راکړي چې مسلمان دی ایمان کامل وي، د مسلمان دی د هر سنه مخکې د عقیده مضبوطی، چې څو پورې د یو سړی ایمان کامل شوی نه وي، دغه عقیده مضبوطه نه جوړه شوی، هغه د دین هیڅ یو کار نشي کولی. د دې وجنه په قرآن عظیم شان کې الہ العالمین مومنانو ته اتیا پیری حکم کوي، یا ایها الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مومنانو. او دا ډیر خوږ لفظ دی، ډیره خوږه خبره ده چې الله تعالی خپل بندگانو ته په بهترین انداز باندې دعوت ورکړي او مومنانو اصلاح کوي. نو د ټولو نه مخکې چې کوم څیز دی هغه ایمان. ایمان په شپږو څیزونو باندې راوړل ضروری دي. په الله ایمان، او په فرشتو باندې ایمان، په کتابونو ایمان، په پیغمبرانو ایمان،
او د قیامت په ورځ باندې ایمان، په تقدیر باندې ایمان. دا مونږه په عربی کې خو په آسان انداز باندې وایو آمنت بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. د دې مطلب دا دی چې په دې شپږ بنیادي څیزونو باندې زما مضبوط عقیده ده. نو په دې کې اولنۍ خبره فالله باندې ایمان. د دې وجنه خوږ نبی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې کله خلکو ته عام دعوت پیش کاوه نو د صفا په ډیرې باندې ودرېد او خلکو ته وویل چې یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحون. اے خلکو دا کلمه د لا اله الا الله وایي نو تاسو به کامیاب شئ. د دې وجنه بنیادی چیز هغه عقیده توحید. عقیده توحید چې د الله تعالی سره هیڅوک شریک نشته، نه په ذات کې، نه په صفاتو کې، نه په حقوقو کې او نه په اختیاراتو کې. د الله تعالی سره په ذات کې شریک نشته. دا موږ په سوره اخلاص کې وایو قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله فرمایي چې اے نبی وایا چې الله یو دی، الله بی نیاز دی، د الله بچی هم نشته او الله هم د چا نه پیدا نه دی او د الله په مثل باندې هیڅ څوک نشته. لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر. د الله په مثل هیڅ څوک نشته. الله اوریدونکی دی او لیدونکی دی. په دې کې رد په يهوديانو باندې او په عیسایانو. د يهوديانو عقیده ګنده ده، هغه وی عزیر علیہ السلام د الله زوی دی. د عیسایانو عقیده ګنده ده او د کفر ده، هغه وی عیسی علیہ السلام د الله زوی دی. الله تعالی فرمایي دا خو دې غټه خبره ده، دا خو دومره د ګناه خبره ده چې د اسمان دړي وړي راو غورځي. د دې نم ډیره غټه خبره ده چې دا خلک په الله باندې دروغ ورړي، په الله باندې دروغ وي. الله وی زما بچی نشته، الله د بچو نه پاک دی. د قشانتی د الله تعالی سره شریک نشته په صفاتو کې. په صفات مطلب دا دی چې د الله تعالی کوم صفاتونه په قران کې دي او په احادیثو کې دي، هغه کې به څوک تبدیلی نه کوي، هغه کې به تعبیزه تعویلونه نه کوي. او د الله چې کوم صفاتونه دي الله لپاره ثابت دي، موږ به هغه شانتي منو زموږ په ایمان دي. الله تعالی په غیب باندې خبر دی. الله تعالی رحمان دی او رحیم دی. د الله تعالی سره شریک نشته دی په حقوقو کې. د حقوق معنا دا ده چې مونږ دا رکوع کوو نو دا د الله حق دی، مونږ چې سجده کوو نو دا د الله حق دی. د الله نه علاوه بل چاته سرخ کته کول دا منع دي. دی وجنه یو شاعر وی شریف ادمی سر جھکاتا نہیں وہ بندہ کو مولا بناتا نہیں. یو خسره د الله نه علاوه بل چاته سر نه کته کوي، دا سر به صرف او صرف یو الله ته کته کیږي. دا د الله حق دی چې مونږ الله ته سجده وکړو، د الله د پاره رکوع وکړو. دغه شانتي د ټولو عبادتو حقدار صرف او صرف یو الله دی. عبادت څه ته وایي؟ كل عمل يحبه الله تعالى من الاقوال والافعال. هر هغه عمل چې ته په خله باندې سوې او یا په اندامونو باندې عمل کې، نو دا ټول عملونه چې کوم عمل باندې الله خوشاليږي دغه ته عبادت وایي. دا عبادت مونږ او د سوروجي او حج زکات ته هم وایي. دا عبادت د گاونډي سره خېګړې کولو ته هم وایي. خدا عبادت ځان د پاره حلال رزق ګټلو ته هم وایي.
زمون خوږ نبی وای کسب الحلال فریضه بعد الفریضه، حلال روزي ګټل خپل بچو لره دام د سی فریضه ده، لکه څنګه چې ته فرض منځو کې د هغې نه وروسته بیا دا فریضه ده خپلو بچو له حلال رزق وګټه، او دا هم عبادت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو ځل یو زنانه راغله او هغې زنانه چې ولیدو چې یو سپی دی واغه د ډېرې تندې د لاسه د خپله خوله په دې خټو کې نه نیستلې ده. دې زنانه سوچ وکړو چې زه څنګه تږې شوې ومه دقه شانتې به دا سپی هم تږی شوی. نو هغه خپله لوپټۍ راواغسته، د هغې نه یوه رسي جوړه کړه او خپله پڼه یا بوټ هغې پورې مضبوطه وتړله او کوهي ته یې ورښکته کړه او د کوهي نه اوبه راویستې، هغه سپي ته یې کېښودې او هغه سپي هغه اوبه وڅکې. دا عمل الله تعالی ته داسې محبوب شو چې هغه زنانه اله العالمین جنت ته داخله کړه. بله یوه زنانه وه او هغې یو پیشو وتاړو چې هغه پیشو د دې ماسته چرته خوړلي په کور کې یې بند کو، نه یې پرېښوده چې ځان له څه وخوري او نه یې له څه ورکول او د ولږې د لاسه مړ شو. هغه زنانه الله تعالی جهنم ته ورسوله. نو وګورئ په ظاهر کې خدای یو دنیایي عمل دی، لیکن چې دا د الله د رضا دپاره دا عبادت شو او په دې باندې ثواب هم میلاویږي او که څوک غلط کار وکړي هغې ته الله تعالی سزا ورکوي. نو دا عبادت به خالص او خالص د الله د رضا دپاره. هر نمونه عبادت چې کوي په دې کې به د ریا کوشش نه کوي چې ما ته خلک ښه ووایي، نه، بلکې خپله عقیده به مضبوطه ساتي. د الله نه علاوه به بل چا ته سر نه ښکته کوي، نه به قبر ته سر ښکته کوي، نه به یو بابا ته سر ښکته کوي، نه به یوې کمرې ته یوې ونې ته سر ښکته کوي. د الله نه علاوه بل چا ته سجده کول ممنوع دي، د الله نه علاوه بل چا ته سر ښکته کول منع دي، د بل چا ته اوازونه کول او د هغې نه مدد غوښتل دا زمونږ په شریعت کې ممنوع دي. الله تعالی فرمایي چې سوال کوئ زما نه کوئ، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. فرمایي چې که تاسو څه سوال کوئ الله وایي نو زما نه سوال وکئ، چې زه ستاسو سوال الله وایي قبلولی شم او الله وایي په ما باندې مضبوط عقیده وساتئ نو سمه لار به بیا مومئ. الله تعالی فرمایي نحن اقرب الیه من حبل الورید. الله تعالی فرمایي زه انسان ته د مرۍ د رګون نم زیات نږدې ما. الله تعالی په اعتبار د علم، په اعتبار د قدرت باندې په هر ځای کې دی، د هر څه نه خبر دی، د انسان د زړه د اندرون نم خبر دی. ان الله علیم بذات الصدور. الله تعالی عالم دی په رازونو باندې، د زړه په رازونو خبر دی. د الله تعالی د شان مطابق زموږ د عقیده ده چې الله تعالی په عرش باندې دی. الرحمن علی العرش استوى. الله تعالی په عرش باندې دی او الہ العالمین علم په هر ځای کې دی، د الله تعالی قدرت په هر ځای کې دی، د هر څه نه خبردار دی. دغه شانتي زمونږ د مسلمانانو دا به مضبوطه عقیده چې په اختیاراتو کې هم د الله سره څوک شریک نشته. اختیارات دا معنا چې قانون جوړول دا د الله اختیار دی. یو انسان په خپل طبیعت باندې قانون نشي جوړول. الله تعالی فرمایي ولا یشرک فی حکمه احدا. د الله سره په حکم کې څوک شریک نشته. ان الدین عند الله الاسلام. د الله تعالی په نسبت باندې چې کومه د ژوند مقبوله طریقه ده هغه اسلام دی. الله په اسلام باندې راضي کیږي. الله تعالی فرمایي ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. څوک چې د اسلام نه علاوه نور لارې لټي الله به قبول نه کوي او په آخرت کې تاواني. د دې وجه نه اختیارات دا د الله تعالی چې دنو
دا د الله تعالی حکم دی او اختیار د الله تعالی سره په اختیاراتو کې هیڅ څوک شریک نشتا. یو سیز حلالول او حرامول دا د الله اختیار د دې وجنه یو ځل نبی صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي عدی ابن حاتم راغی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل چې اې د الله نبی په قران کې په قران عظیم شان کې الله تعالی د عیسایانو مبارک وای چې دیو د خپل استادانو نه او د خپل پیرانو نه خدایان جوړ کړیو، معبودان ته جوړ کړیو، نو موږ خو د خپل استادانو او د پیرانو عبادت نه دی کړ. او دا آیات ورته په مثال کې پیش کړ چې الله وای اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، دیو نیولی خپل علماء کرام او خپل استادان د خدای درجه ورکړي وا. نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې تاسو د دې خپل استادانو هر خبره منئ، کاغی تاسو ته وایي چې یو څه حلال دی او الله نه حلال کړی، تاسو ته حلال وایي ویل او وی چې الله تعالی یو شی څه نه حرام کړی او دیو تاسو ته وایي دا پلان کې شی مخوري دا حرام دی، نو تاسو ته حرام وایي ویل او ویل دغه ول د خدای درجه تاسو ورکړل، د الوهیت درجه ورکړل کنه. قران رښتیا وایي. نو شرک چې دینو د الله سره نشته دی، د الله سره شریک نشته دی په اختیاراتو کې هم، او دا شرک دومره غټه ګناه ده. الہ العالمین فرمایي ومن یشرک بالله، څوک چې د الله سره شریک پیدا کړي فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق. څوک چې د الله سره شریک پیدا کړي نو داسې تباہ او برباد دی لکه په دې هوا کې چې د غوښې مرغان ویسي او دې په یو د اسمان نه وغورځي په یو لري ځای کې وغورځي. الله تعالی فرمایي ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله تعالی مشرک نه بخي، د دین علاوه ک نور خطایان دي شوی نو کې دې شي چې الله تعالی معاف کړي. حکم یو سره په شرک مړ شو نو هغه الله تعالی نه بخي. د دې وجنا عزتمندو من مسلمانانو لدا پکار دي چې زمون عقیده خه مضبوطي، زمون ایمان خه مضبوط وي، بیا کوم معمولی عمل کو الله تعالی قبلای. الله تعالی ډیر زیات بخون کوي، مهربان دي. د عقیده توحید نه روستا چې دا توحید عقیده خه مضبوط شي او خه ایمان کامل مسلمان ته ملاوي شي، د دې لپاره د علم ضرورت ده. نو پکار دا چې مونږه د قران او د حدیثو علم حاصل. وګورونو تاسو ته معلومه ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې د ټولو نه اولنۍ خبره شوې ده نو هغه دا چې اقرأ باسم ربك الذي خلق. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته اولنۍ خبره د علم شوې ده چې وایا زدکا ولولا او د علم خبرنا شروع شوی ده. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ته چې الله فضیلت او غرواله ورکړه ده په پرشتو باندې، نو هغه د علم په وجه. الله تعالی فرمایي وعلم آدم الاسماء كلها، فرمایي چې آدم علیہ الصلوۃ والسلام ته ما ټول علمونه ورخودو. دانن چې په دنیا کې څه علمونه ایجاد کیږي او څه سيزونه ایجاد کیږي او څومره خلق علم حاصلې، د دې اولنې بنیاد د آدم علیہ الصلوۃ والسلام دی. او د آدم علیہ السلام په ذهن کې الله چولې بیا دغه بچو ته منتقل شوی. دا څومره ایجادات چې کیږي او دا څومره نوی نوی معلومات خلق حاصلې، نو دا هم هغه علم دی چې اول نمبر الله آدم علیہ السلام لور کړو، بیا دغه بچو کې دغه شان د علم خور شوی. نو د علم په وجه باندې الله تعالی انسان ته دومره فضیلت ورکړي. الله نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې ته زمانہ یو سوال وکړه، زمانہ یو دعا وغواړه. هغه دعا صدا دا دعا زمانہ وغواړه چې وقر رب زدنی علما، اے الله زما په علم کې اضافه وکړه، الله زما علم زیات. د دې وجنا علم دومره ضروری شی دی.
د علم په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین، چاته چې الله تعالی د خیر اراده وکي نو الہ العالمین اغلا په دین کې پوهه ورکي. او علم کم علم العلم ما قال الله وقال الرسول، علم دا دی چې الله سویلی او د الله نبی سویلی دی ته علم وایي. الہ العالمین فرمایي فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، پتاسو کې څه کسان ولې نه دي چې علم حاصل کی او واپس راشي او بیا نور خلکو ته د علم خبرې وروخي. الله تعالی فرمایي والذین اوتوا العلم درجات، چې کوم خلک علم حاصل کی دا غي د پاره غټي غټي درجې دي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې ابراهیم علیه السلام دعا کړې و، ول ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اے الله په دې مکه کې یو سړی راولېږه، د ده د بچو نه الله یو کس راولېږه چې د خلکو ته دین وروخی، دیو په الله تعالی هغه احکامو ته ورزده کړي او دیو د ګناهونو نه پاکي. الله په هر څه طاقت لري. دې وجه نه ابراهیم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي زه د ابراهیم علیه السلام دعا یم. نو علم دومره ضروري چیز دی، علم ډیر زیات ضروري چیز دی. محترمو، علم کې درې حروف دي، عین لام میم علم، او بیا د دې علم سره رستا عمل دی. خو زه تاسو ته دا خبر عرض کوم چې دا علم چې مونږ وایو دا بنیادی د قرآن علم دی، چې د قرآن کریم علم مونږ حاصل کو نو اله به مونږ دین وپېژنو. د نبی صلی الله علیه وسلم د ژوند نه به مونږ اله خبر شو چې مونږ د قرآن مجید نه خبر شو. نو د قرآن عظیم شان په باره کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلما، پتاسو کې بهترین شخص هغه دی چې قرآن په خپل مزده کې او بل ته وروخی. د دې قرآن کریم په موږ باندې یو څو حقونه دي. یو حق را باندې دا دی چې په دې قرآن به زموږ ایمانی کامل وي چې دا د الله کتاب دی، په دې کې شک شوبه نشته. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، دا داسې کتاب دی چې په دې کې شک نشته او دا سیده لار ښیي پرهیزګارو ته. مونږ په دې سورۃ فاتحه کې د الله نه سوال کوو، مونږ وایو اهدنا الصراط المستقیم، اے الله مونږ ته سم لار راوښیه. نو الله تعالی وایي که سم لار غواړې نو ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، الله وایي دا کتاب دی شک پکې نشته او دا سم لار ښودونکی دی. نو د قرآن کریم په مونږ باندې دا اولنې حق دی چې په دې باندې زمونږ ایمان کامل وي. دویم حق را باندې دا دی چې د قرآن کریم الفاظ به صحیح صحیح مونږ وایو. الله تعالی فرمایي ورتل القرآن ترتیلا، د قرآن مجید الفاظ صحیح صحیح وایي. د دې په مونږ باندې دریم حق دا دی چې د قرآن عظیم شان مونږ معنا زده کو. الله تعالی فرمایي کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب، چې په دې باندې تاسو ځان پوهه کړئ او د دې نه تاسو نصیحت واخلئ. الله تعالی دا کتاب دې د پاره را لېږلی دی چې موږ په دې باندې ځان پوهه کړو. دا د الله تعالی یو خط دی. الله وایي دا وګورئ او د دې مطابق زندگی جوړه کړئ. یو عالم دین نه چا تاسو کو ماته د نصیحت خبرې وکړه، هغه ول تا قرآن نه دی ویلې، ول قرآن خو می ویلې دی، ول ګوره چې په قرآن کې راشي یا ایها الذین آمنو وکسه کې چې الله سوی، نو چې الله دته د کومې خبرې حکم کاوه نو هغه کار کوا، او چې د کومې نه منې کولې دا غي نه منشه، ول دغه نصیحت دی. خو افسوس خبره ده چې نن په عامه دنیا کې مسلمانان د قرآن عظیم شان د معنا نه دي خبر.
او زیات نه زیات موږ د قران کریم تلاوت وکړو هغه تلاوت کې ډېر ثوابونه دي لیکن اصل مقصد خدا دی چې د دې په معنا موږ ځان پوه کو هغه شانتي خپل ژوندۍ جوړو نو د قران کریم معنا زده کول ضروری دي الله تعالی په قران عظیم شان کې فرمایي افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها اي تاسو په قران کې سوچ نه کوئ کنه تاسو زړونو ته جرندې لګېدلې دي نو چې کوم سړی په قران نه پوهیږي نو د هغه زړه جرنده شوی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي په کوم سینه کې چې قران نه وي دغه مثال دوران کندر دی نو پورانو زګونو کې سي دغه منګکان او مګي پکې اوسېږي او چې کله سینه کې قران یل شیطانان ناراضي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي په کوم کور کې چې سوره بقره تلاوت کیږي هلته شیطانان ناراضي قران چې کوم ځکه ویل کېږي هلته برکتونه وي که زمونږ په دې وطن کې مونږ د قران کریم باندې عمل وکړو او قران کریم مونږ خپل کو نو الہ العالمین به مونږ عزت راکړي دې وجنه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې که تاسو دا قران کریم خپل دا حاکم جوړ کړئ نو الہ العالمین به تاسو ته برکتونه درکړي الله به تاسو ته خوشحالي درکړي او د قران عظیم شان برکتونه ډیر زیاتی نو د دې وجنه د دې قران عظیم شان په معنا باندې ځان پوهه کول پکار دي او بیا به د قران کریم باندې زمونږ سیده عمل وي په قران کریم باندې به زمونږ عمل وي چې په دې باندې موږ عمل وکړو ځکه دا د عمل کتاب دی لو ما تاسو ته ویل چې لکه په دې علم کې درې حروف دي عین لام میم علم نو په دې عمل کې هم تقدر حروف دي خو لږ دا یو ځکه په علم کې دا لام د عین ور پسې ده په دې بل کې دا میم مخکې ده بس نو علم او عمل دا سره یو بل سره لازم او ملزوم دي چې یو سړي سره علم نه نو څه عمل به وکړي او یو سړي سره علم شته خو چې عمل نه کوي نو بیغه علم به پیدا دي دا دوه سره ضروری دي چې په قران عظیم شان باندې مونږ عمل وکړو او د قران عظیم شان مبارک زمون خوږ نبی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فرمای چې دا قران عظیم شان څوک زده کی او په دې ځان پوهه کی نو د عزتمندو فرشتو سره به دغه حشر د عزتمندو فرشتو سره او د قران کریم چې څوک یو حرف مو وي الله تعالی پاک ولا لسنه کوي ورکی او په یو حرف باندې لسنه کوي ملاويږي یو الف لام میم چې څوک وي نو دیش نه کوي وته ملاويږي او ثوابونه وته ملاويږي خجی دغه شانته په قران عظیم شان چې موږ عمل وکړو بیا به آرام نه کینو بلکې موږ به د قران کریم دعوت دنیا ته پیش کوو الہ العالمین په قران عظیم شان کې فرمایي چې د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د زندګۍ هم دغه مقصد دی چې د خلکو ته قران کریم ورسوي الله تعالی فرمایي یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس نبی اے پیغمبران د دې قران دعوت دنیا ته ورسوا دا ته چې الله کوم کتاب را لېګلې دي نو د دې قران دعوت دنیا ته پیش کا کدا کارتا اونکو نو تابع د پیغمبري کار نه دی کړي او کته و چې خلکو کې به څه پریشانی پیدا شي او خلکو کې به اختلافات پیدا شي الله به حفاظت کوي استا حفاظت کوونکی الله دی خو نبی صلی الله علیه وسلم دغه فرق راوسته دی چې د کافر او د مسلم فرق راشي د مسلمان او د منافق فرق راشي دا قران چې ویل کیږي مسلمانان به ځان له یو ګروپ دی او کافران ځان له یو ګروپ دی نو د دې قران دعوت په دنیا ته پیش کیږي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي بلغوا عني ولو آیا که یو آیات ترجمه را معلومه ده یو آیات مطلب د معلومه د دنیا ته ورسوا د مسلمان به دعوت کار کوي دا د مسلمان ډیوټي ده نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې پتا سو کې یو ګروپ داسې په کار دی چې خلک د الله دین ته راوبلي د خو خبر حکم کوي او د بدونه منکی او دا کامیاب خلک دي خدا دا دعوت کار چې کوي نو دا قران به خلکو ته بیانوي دا دعوت کتاب قران دی یو ځل نبی صلی الله علیه و آله وسلم دا ناسو د تورات نسخه حضرت عمر فاروق لسته نو نبی صلی الله علیه وسلم ته فکر شو دا مخ مبارک تکسور شو
نو حضرت ابوبکر صدیق ورته ویل چې ته د نبی علیه السلام مخ مبارک ته وګوره هغه د ګلاب په شان تک سور شو هغه زر زر ویل چې رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم رسولا په دې خوشاله يم چې الله مې رب دی دین می اسلام دی او محمد صلی الله علیه وسلم رهبر دی او الله نبی سے شوق د پاره می ولوستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما تاسو پر خپل کتاب راوړل دی که موسی علیہ السلام ژوند دی به ما برا پسې کې دی او د خپل کتاب می راوړل دی نو دې کتاب دعوت موږ دنیا ته پیش کوو او دا د مسلمان کار دی او د دې قران په وجه الله قومونه پورته کوي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويدع به اخرين د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث دی د دې قران په وجه الله قومونه پورته کوي چې څوک پریدي قومونه ذلیل کیږي او خواريږي په قران عظیم شان کې الله العالمین فرمای ومن اعرض عن ذکری فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى الله تعالی فرمایي دا قران عظیم شان نه چې څوک مخواړی د دنیا ژوند به لنډو تنګي د دنیا ژوند به لنډو تنګي د پریشانای ژوند به پټنشن کی وای د قیامت پر ورځ بلوند را پاسي دی به ای زما رب ولې دلوند را پاسه ولم زما خو په دنیا کې سترګي وي الله وی تا په قران ته ونه کاته تا قران هیر کړ نو ماته نه هیر کړې نو یو شاعر د دې ترجمه کړل حافظ عبدالرحمن سے ویل چې په دنیا کې به د تنگ ژوندون خاوند وي په دنیا کې به د تنگ ژوندون خاوند وي او در په در به د روزي په ارمان ګرځي هغه کس چې مرور له قران ګرځي څوک چې د قران نه مرورو قران خپل رهبر جوړ نکي د دنیا ژوند به لنډ او تنگ وي نن چې دا مسلمانان خوار وزار دي او ذلیل دي د دې اصلي وجه دا ده چې موږ د الله کتاب شاته کړی دی کدی د الله کتاب ته موږ بیا توجه وکړه بیا به الله تعالی مسلمانانو له عزت ورکي بیا به د مسلمانانو شامل او چته شي او په دنیا کې به د اسلام غلبه راشي نو په دې قران کریم عمل د دې قران کریم دعوت دنیا ته پیش کول او دا قران کریم زموږ نه مطالبه کوي د دې قران دا حق دی چې په دې قران کې کم سړي چې د دې نفاذ وشي اقامت دین وشي او اسلام نافذ شي نو دا خبره د قران کریم موږ باندې حق دی نو موږ دا خبره په تعلیم کې وکړه چې تعلیم حاصلول او د مسلمان لپاره ضروری دي خو د قران تعلیم حاصلول ضروری دي او بیا د سره سره د احادیث تعلیم حاصلول ضروری دي د قران او د احادیث چې بیا کوم څه داغه نه علما کرام اجتهاد کړی دي او د قران او د حدیث نه کوم خبرې رئیسلی هغه تفقه او فقه اسلامي هغه علما کرام ډېر زیات مهنتونه کړی دي او الٰه العالمین دغه اجر ورکي چې کومه مسله د قران او د حدیث سره زیات نږدې او زیات وسره اټیچ نو هغه باندې موږ عمل کوو او دین رستا چې موږ قران عظیم شان دا تعلیم حاصل کو موږ ویل په دې باندې موږ عمل کوو او بیا به د دنیا ته دعوت پیش کوو دنیا ته به دعوت پیش کوو دا زمونږ د مسلمانانو ډیوټي ده الٰه العالمین فرمای کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله فرمای تاسو خلک خو تاسو کار سره تاسو ډیوټي صدا اې د نبی علی اسلام امت تاسو ډیوټي دادا چې تاسو به خلق د خو خبرو ترابلې او د بدون به منی کوي د خو خبرو به دعوت ور کوي او د بدون به منی کوي موږ چې مخکنی آیاتونه ویل نو هغه کې الله العالمین فرمای ولتکم منکم امه يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئک هم المفلحون پتا سه کې یو دسه ګروپ پکاده چې خلک خو خبرو ترابلې او د بدون منی کوي هم دغه خلک کامیاب دي او قرآن عظیم شان کی نبی صلی اللہ قرآن عظیم شان کی الٰه العالمین فرمائی کہ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله دا آغا سرینا دا چا خبر دیر اخکلی دا چې کم خلق دا اللہ دین تا خلق رابلی ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين او دی وای ز مسلمانم په مسلمانۍ به څوک شرمېږي نه الحمدلله موږ مسلمانان یو دا د اسلام دعوه دا د عزت دعوه ده او دا د کامیابی دعوه ده موږ مسلمانان یو او د الله دین ته خلق رابلو
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي تاسو امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوي، غني دسه حالات به باندې راشي بیا به دعاګانې کوي او تاسو دعاګانې باندې قبليږي. نو امر بالمعروف او نهي عن المنکر دا د مسلمان ذمہواری ده. دنیا ته د قران دعوت رسول دا د مسلمان ذمہواری ده چې دنیا ته به الله تعالی دا دین رسي، دا قران به خلکو ته رسي او چې خلک په دې باندې عمل وکړي او خلک دې مطابق خپل ژوندۍ جوړه کړي. او بیا د قران عظیم شان دا دعوت چې دنیا ته ورسي څه خلک به خبره ومني او څه به ونه مني، صبر دې په مخالفت کې را پاسي. لکه د نبی صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې هم د قشانتي وشوه، خلکو له دعوت ورکو، څه خلکو د الله د نبی دعوت ومانو او څه خلک په مخالفت کې را پاسي. لکه نبی صلی الله علیه وسلم چې کله په صفا پړې خلکو ته ویل چې اے خلکو دا کلمه وایي چې لا اله الا الله نو کامیاب بشي، نو اول نمبر دا تر پاسې دو او تبل لك علی هذا دعوتنا هلاك چې دا موږ دې خبره تر غوښتلو. نو الہ العالمین دغه جواب کوي وي تبت یدا ابي لهب وتب، دوان لاسونه دي د ابو لهب هلاك شو. نو الله د خپل پیغمبر مرسته کوي. ته به د دعوت کار کې مشکل برازي د کافرانو د طرف نه با د مسلمانانو باندې سختي او تکلیفونه راځي، لیکن مسلمانانو ته د صبر حکم دی چې صبر وکړي. او بیا مسلمانانو ته الہ العالمین د خپل دفاع لپاره د جهاد حکم کړی دی. دا یو ډیر مقدس د الله حکم دی او دا عبادت دی. جهاد به مسلمان کوي د خپل دفاع لپاره، د خپل دین د دفاع لپاره، د خپل قران کریم د دفاع لپاره. او دا دهشتګردي نه ده. قرآن دا جهاد چې دی نو دا یو ډیر بهترین عمل دی او نبی صلی الله علیه وسلم په خپل انداز باندې کړی دی. د کافرانو په جواب کې اوس مثال په تور باندې کافر ته دا سوال نه کوي زموږ جماعت مورانه وا. ما کوم مرګرو ته یو مثال پیش کاوه، مال د دې دسي مثال دی لکه یو سړی یو باغچه ده او ګلونه دي او سبزیان دي او یو غوای راشي او هغه وخت ورواوړي او ته ورته منت سماجت کې چې غوای سیب او ډیره مهرباني وي او زمونږ د دې باغچې نه وزه، زمونږ د ګلونه مخربوا، زمونږ فصل مخربوا، زمونږ سبزیان مخربوا. هغه غوای اړو د سره توجه نه کوي، لیکن چې تاسو سره خو مضبوط ډانګې در سره او د دې دوه نخکرو په دې منځ کې له گزار ورکې نو لکه به پورته کې منډي به وهي. نو دغه شانتي به کافر له جواب ورکې. کافر راځي ستا قران استاد قران بیزتی کوي، ستا جماعت ورانه، ستا مدرسه ورانه او تا او تسل غزولې. دې وجه نن دنیا کافران چې څومره دي هغه دا کوشش کوي چې مسلمان ته موږ بتاو هو خو ته چغې مو باسه او که چغې دی وېستنو ګوره ته بیا دهشتګرد دي. چغې به نو باسه موږ بتاو هو ته په اخلاري باندې بس اسوز مکوا، چغې مو باسه. نو الہ العالمین موږ ته فرمایي چې تاسو د کافر جواب وکړي او دغه ته یو ډیر مقدس عمل ویلې شوی دی. الہ العالمین فرمایي چې مؤمنانو تاسو یو عمل دروخه يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فرمایي چې عمل در وخت هم تا چې هغه تاسو د جنت د داخله دي سبب وي. هغه دا عمل دی چې په الله مضبوط ایمان راوړی او د الله په لار کې جهاد کوي. نو د الله تعالی په لار کې جهاد کول دا د خپل دین حفاظت دی، د خپل ماشومانو حفاظت دی، د خپل زنانو د عصمت حفاظت دی، د خپل کتاب حفاظت دی. دا د مسلمان فریضه ده او د الله په لار کې جهاد کوي. او دا جهادونه موږ ولیکو چې اسلامي حکومت قائم شي او د شرک او د بت پرستی نظام ختم شي. د دې وجه نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه منوره ته راغی او یو ورکوټه اسلامي حکومت قائم کو د الله تعالی په لار کې اجدانو جهادونه وکړو او هغه اسلام غالب شو. په خوانه ظلمونه کېدو، په خوانه دهشتګردي مخکې نه و. اسلام چې راغی دهشتګردي ختم کړه، اسلام چې راغی غربت ختم شو، اسلام چې راغی نو خفګانونو پریشانای ختم شوې، خوشحالي رااله، امن راغی او ورورولي جوړ شوله. او اسلامي حکومت نه مندقه دی چې اسلامي حکومت قائم وي نو ظلم بنئ، بے انصافي بنئ، چې اسلامي حکومت قائم وي رشوتونه بنئ، چې اسلامي حکومت قائم وي د سود لعنت بنئ، چې اسلامي حکومت قائم وي نو مظلوم تبا د مظلوم دادرسی وکيږي او مظلوم تبا حق ملاويږي او د ظالم بلاس نه کیږي. چې اسلامي حکومت قائم وي نو تر دې د انسانانو څخه خلاصه کوي د حیواناتو سره انصاف کیږي او څوک په حیواناتو باندې ظلم نشي کولای. چې اسلامي حکومت قائم شي، عدل بشي، انصاف بشي، خوشحالي بشي او ورورولي بشي او په ټوله دنیا کې با
د امن او د دروغولۍ دعوت خور شي. نو د دې وجه نه د نبی صلی الله علیه وسلم د زندګۍ دغه مقصد دا یو څو خبرې موږ تاسو ته کولې چې اولنۍ خبره دا ده چې د ټولو نه هر څه د مسلمان ښکلې عقیده پکار ده، کامل ایمان پکار دی. خدا کامل عقیده او کامل چې د ایمان الله جوړېږي چې سړی علم حاصل کړي او علم هم د قرآن او د حدیث او د قرآن کریم په موږ باندې حقوق د هغې خیال وساتو او بیا په دې قرآن کریم باندې موږ عمل وکړو او د دې دعوت دنیا ته پیش کو. او د نبی صلی الله علیه وسلم دغه طریقه وا چې اول به خپل مرګرو تعلیم ورکو، بیا به ول په دې باندې وس عمل وکي چې عمل به وکونو، بیا به صحابه کرام د دعوت لپاره وته د قران کریم کتاب به غسته و دنیا ته به دعوت پیش کاوه او د دعوت کار کاوه او دا قران به خلکو ته بیاناوه او بیا چې دا د قران کریم دعوت دنیا ته پیش کی، امر بالمعروف او نهی عن المنکر وکي او د دې لار کې څه مشکلات راځي او ستاسو لار څوک نسی نو هغه د لپاره د جهاد حکم دی او دا ارس دې د لپاره چې اسلامي حکومت قائم شي او اسلامي حکومت دې د لپاره نه چې موږ صرف مزيو چرچي وکړو بلکې د الله دین هر ځای ته ورسیږي، د الله دین غالب شي. وګورئ نن یو ډیر کسان راځي او هغه خلکو ته د دین دعوت پیش کوي، لیکن نن میډیا چې دا په میډیا کې د الله د دین یو مسله پیش شي او د نبی صلی الله علیه وسلم یو حدیث پیش شي، په زرګونو په لکونو په کرونو انسانان هغه اوریدي شي او په هغه باندې عمل کولای شي. نو چې اسلامي حکومت قائم شي، په سکول کې به د الله حکم نه، په کالج کې به د الله حکم نه، په یونیورسيټي کې به د الله حکم نه، د قشانته په عدالت کې په معاشره کې هر څه به د الله تعالی د حکم لاندې امن او امان به خوشحالي به. الہ العالمین دې زموږ ټولو توفیق راکړي چې د اسلامي نظام د پاک کوشش وکړو، اسلامي نظام قائم شي او په ټوله دنیا کې امن او امان راشي، خوشحالي راشي، عدل او انصاف قائم شي او د ظلم نه دی الہ العالمین موږ بچ کی او د فتنو نه دی الله تعالی موږ بچ کی او مسلمانان چې کم ځای کې دي کم ځای کې الہ العالمین دې داغي ټول مسلمانانو حافظ او ناصر شي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.